کریسمس په نوم باندې چې دا د هغې د نصاراو د اختر یو د عیسی علیه السلام د پیدایش د ورځې خوشحالي مناوله. خو هغه کې اول کې یو پروګرام په هغې کې اول کې داسې و چې اول کې چې کله دا اختر مناوالو نو دې طریقه دا وه چې د هغې چې کوم چرچ وي او د هغې د عبادت چې کوم ځای وي یو پادري یو ملا به راغی او هغه به تقریر وکړو په هغه تقریر بس د عیسی علیه السلام چې کوم تعلیماتو په صحیح نیت باندې د دې اول بنیاد یې کودی. خو چې لږه زمانه تېرېدله نو خلکو داسې میلان نه کاو د عید د اختر یې دومره ښه نه ګڼو. نو هغې یو سوچ وکړ ویل لږې سندرین چې پکې وو نو بیا به دا خلک ښه راځي ځکه دا د ملا تقریر له یوازې خلک پیل نه راځي. نو چې څه وخت تېر شو دې باندې خلک پوره مایله نه شو نو بیا یې ویلې په دې کې ګډام پکار ده په دې کې به یو لوبې وي او څوک به ورته ګډېږي ریته نو دا یې پکې دا د ګډا پروګرام یې پکې شروع. خو په دې باندې ګزاره ونه کړله بلکې وروسته پکې تماشې شروع کړې بلکې وروسته د عیسی علیه السلام د پیدایش یو ورځ سوا د خوشحالۍ ورځ نه وه بلکې د یو جشن او د یو میلې ورځ ته جوړه شوله. بیا پکې وروسته شرابونه وروسته پکې جواریانې وروسته پکې زناهونه وروسته اوس وخت کې په مغربي ممالکو کې چې کرسمس مناویږي نو په دې ورځ چې کم شراب څښل کېږي نو هغه په ټول کال کې په هغه ملک کې نه څښل کېږي او چې په دې ورځ باندې کم زناونه کېږي هغه په ټول کال کې نه کېږي. په دې ورځ باندې چې څومره حادثات راځي ولې دا شی بنیاد اول کې په یو طریقه باندې جوړ شوی خو آخري دا شی دې ته ورسېږي.